دې کې د اهل کتابو یو بل خباست بیاني چې اهل کتابو با خلکو ته بیان کو یا به تورات لستو نو خبره به د ځان نه وکړه او خلکو ته به وي دا د الله د کتاب نه ده، یعنی الله پاک داسې فرمایي. د دې نه مخکې د تیر شوي دي چې دی دا خبره به کوله چې په اهل کتابو باندې د مشرکینو یعنی د عربو مالونه کو د اهل کتاب په هر طریقه باندې خوري نو د دې لپاره جایز دي، یعنی زموږ لپاره جایز دي يهودو به او دا موږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې د يهوديانو لپاره د يهوديانو نه علاوه چې کوم خلک ته د دې خلکو مالونه خوړل دا جایز دي، کو په جایز طریقه باندې خوري جایز دي او کو په ناجایزه طریقه باندې خوري نو جایز دي. یعنی کو په تجارت کې چې سره دوکه وکړه او هغه يهود خوړو په دوکه باندې نو هغه دا زموږ لپاره جایز دي، ځکه چې د عامیان خلک دي او موږ اهل کتاب یو، موږ عالمان یو، نو موږ خواري کړی دا نو د جټو خلکو د مالونه زموږ لپاره خوراک جایز دي. دغه رنګي امه ته راغلو چې یو دینار سره سړی چې کوم دی امانت کې خودو نو کو چا به سره امانت کې خودو هغه به دی او خوړو چې د اهل کتابو نه علاوه بو نه د يهوديانو نه بچ علاوه کوم خلکو عربو خلک په یا نور چې کوم دی امیان خلک په د اهل کتاب د يهودو نه علاوه نو کوي به سره سیس امانت کې خودو نو هغه به دی او خوړو. موږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې د امیانو د مال خوراک ستاسو لپاره جایز دي اگر کو هغه په ناجایزه طریقه باندې. نو دا خبره اهل کتاب د ځان نه جوړې کړې وي او نسبت پیداغي الله پاک ته کو چې دا الله پاک ویلي دي، حالانکه الله پاک وی دا زما د کتاب برخه نه ده، یعنی ما چې کوم کتاب په دی باندې نازل کړی دی تورات نو دا د دې برخه نه، دا خبره دی خود ساخته جوړې کړې دي، ځان نه خبري جوړې کړې دا کتاب برخه نه ده. دغه رنګي د نبی علیه السلام صفات په کټ کړل، نور صفات په پکې لیکل، لکه تورات کې د نبی علیه السلام صفت دار اغلیو چې نبی علیه السلام به معتدل وي، درمیانه قد والا به او د ظالمانو غروان کو وي د نبی علیه السلام قد دا دنګ قد به. دا جن تورات کې به نور قسمه تحریفات کول یا به د سیم کول چې مه ناس په تورات ته الفاظ به د تورات وي او عوام ته به دغه غمانه غلطه خودله او ویش دا خبره چې کوم دی په تورات کې راغلی نو په ډېر قسمونو سره به دی په تورات کې تحریف کو، بدلون به کو، آیاتونه به کټ کو، درجم آیاتونه به لری کړل یا هغه باندې به ګوته کې خدا مخه ته بلاړل او ورجم چې کوم دی په تورات کې نشته دي. نو په ډېرو طریقو سره به يهود چې کوم دی تحریف کو په قران کې، نو الله پاک جل شانه دلته کې دغه هغه خباست ذکر کړي چې وان منهم او بشک د دوینا یعنی د اهل کتابونه لفریقا یوډل ده لکه د کعب بن اشرف په شانتي یا نور چې کوم يهودو یلونا چې دوی اړوي را اړوي السنتهم جب خپلي بل کتاب په کتاب سره د کتاب په لوستلو سره لتحسبوه د پاره دې تاسو وګڼئ، تاسو ګمان وکړئ چې هغه د دې چې سوي من الکتاب د کتاب نه دی، نه تورات نه دی، د الله د طرف نه دی، دی په شکل د څه جوړاو چې دا خلق دا وګڼي چې دا د تورات نه خبره مونږ ته وکړه او بعضی وخت کې په خپل خله باندې وي چې دا په تورات کې راغلي دي، حالانکه په تورات کې نور راغلي، یا به دې شکل د څه جوړ کو چې تورات په مخه ته پروت او خلکو ته دغه احکامات ویني او خبره په د ځان نه وکړه نو خلکو به دا وګڼل چې دا خبره د تورات نه ده او بعضی وختونو کې په خپل په جواب باندې اقرار وکړي چې دا خبره په تورات کې ده. بل کتاب لتحسبوه د پاره دې تاسو وګڼئ هغه من الکتاب د کتاب نه د تورات نه، وما هو من الکتاب او وما هو او حال دا چې هغه نبی من الکتاب د کتاب نه یعنی تورات نه نبی. ويقولون دوی وی دا يهوديان وی د عالمانی ويقولون دوی وی هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی، نه تورات نه دی، په تورات کې دا راغلی دی. وما هو او نبی هغه من عند الله د الله د طرف نه. ويقولون دوی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون دوی خپوهیږي چې دا دروغ وي په الله باندې، دا نه چې د ناپوهانه په الله باندې دروغ وي، دا به خپوهیدل چې دا موږ په الله باندې بهتان تړو، په الله باندې تهمت لګو الیاذ بالله، په الله باندې دروغ وایو، په دې خبره پوهیدل هم خو سره د پوهې په الله باندې دروغ وي د څه د پاره د خپل مفاد لپاره.